بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة اول سپارہ دا 30 نمبر آیات کریمہ دی. مخی آیات کی ذکر شو وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالی په هر چیز باندې عالم دی. دا الله علم کلی دی. اوس باغی باندې دلیل نقلی په ضمن د قصص الملائکه کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آیات کریمه کې اول د انسانانو لپاره عبرت ده چې انسان له خپل ذمہواری پیژندل پکار دی چې دی په ځمکه باندې فساد نه بلکې اصلاح براولي، او بل دا چې جهل او ناپوهی سره به زندگی نه تیروي، علم به حاصلوي، پوهه به حاصلوي. د انسانانو د پیدایش نه مخکې الله تعالی په دې ځمکه باندې جنات پیدا کړي. ابن کثیر رحمه الله فرمایي د انسان د پیدایش نه زر کال مخکې په دې ځمکه جنات اوسېدل، او څنګه چې د انسانان ښکارا ګرځي یو بل باندې خلافت کوي، دغه سبا پیریانو خلافت کو بادشاہي به کوله په یو بل. اخر دا چې هغه جګړه شروع کړي او د یو بل ویني پیولې شروع. الله تعالی دغه جنات د زمکه د مخنا وشړل او زنګلونو ته او شاړو ته او بیابانونو ته هغه منتقل کړل. بیا الله تعالی او فرمایل فرشتو ته انی جاعل فی الارض، ز پیدا کون کی ما پزمکه باندې خلیفتن نائب. خلیفہ ماند نائب دا. خود نائب سلور طریقو سره تصور کی دیش. نائب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ داغی ذکر فرمائل دی. خلافت چې داغی تصور کیږي امام راغب رحمت اللہ علیہ هم ذکر کړی دی المفردات کی. یو انسان دی هغه په یو کرسی باندې بادشاہي کوي، دغه کس ته منوب عنه وي. بادشاہ دی کله نا کله دی چرته لاړ شي، نو کله دی غایب شي، چرته لاړ شي، نو دی خپل قائم مقام وګرځي، زما پلانی دی ته په سفر ما یا بل څه مسله وته پیښ شي، نو اما لغیبتی منوب عنه، د غایب کېدلو د دغه منوب عنه د دغه بادشاہ هغه کرسی والا دغه په ځای باندې بل کس قائم مقام شي، یو نائب دغه شو. اصل غایب شي دغه په ځای بل شي نیابت کوي. او دویم نمبر
اما لموته یا داغه د مرګ د وجنا بل کس داغه پدیش هغه وفات شي نو داغه پدې باندې بل کس بیا قائم مقام شي پلار چې کله وفات شي نو زوی بیا داغه پلار پدې باندې کلی ولس غم خادي هغه ته ورپسر شي نو دا نائب وي د خپل پلار دغه سينور دریم نمبر اما لعجزه یا داغه د عجز د وجنا کمزورتیا د وجنا یو کار هغه نشي کولای نو بل چاته حواله کوي دا تو او سلورم نمبر اما لتشریف المستخلف د اعزاز او د شرافت د وجنا هغه یو کار حواله کوي دا کار وکړه وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض د دې درې سلورمه وجه د وجه الله تعالی خپل اولیاء او خپل نیکان بندگان غیر زمکه خلیفګان ګرځولي چې په دې زمکه به د الله تعالی قانون نافذ کوي الله تعالی چې کوم احکام را لېږي هغه به نافذ کوي يخلفني تنفيذ احکامی چې زما احکام به په خلکو باندې نافذ کوي نو د انسان د شرافت او د اعزاز د وجه نه دل الله خلافت ورکړي نه دا چې ګني الله تعالی هغه الله تعالی باندې کمزوري راځي یا الیاذ بالله مرګ پر راځي یا په عجز او کمزوري راځي نه دغه درې وجه نه دي بلکې دا سلورمه وجه ده چې د شرافت او د اعزاز د وجه نه دي خلیفہ ګرځولي نو دا انسانان دا به خلافت کوي بادشاہی به کوي مشري به کوي الله فرمایي ز خلیفہ پیدا کو دیم معنا هم شوی دا يخلف بعضهم بعضا دا با خلافت کوي مشري به کوي یو په بل باندې په بازي په بازو باندې ځکه دوی کې با خامخا جنگ جګړې به راځي نو فیصله والا وسوک پکاري نو فیصله والا بادشاہي خلیفہ وي هغه ولا فیصله کوي نو يخلف بعضهم بعضا او دریم تفسیر دا يخلف الجن چې دا به قائم مقام د پیریانو شي مخکې پیریانو جناتو کړ هغه خلافت کو الله تعالی خلافت دا غوی نه واغستو او د انسانانو ته منتقل کو چې دوی به خلیفګان وي اوس به پیریان شته دی په دې ځمکه باندې شته لیکن بادشاہي به غوی نه کوي بادشاہي به انسانان کوي او په انسانانو کې به څوک کوي چا سره چې علم او پوهه وي هغه به بادشاہي کوي مشري به کوي خلافت به کوي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قرآن شریف کې چې چرته راځي د دین مخ کې به مفسرینو فعل مقدر رئیس دی وذکر کله وذکرو کله وذکر ځکه دا ظروف دي اذا دا ظروف دي دا به خامخا چا پس متعلق کیږي نو دا به متعلق کیږي او فعل پسې او فعل به یا موجود وي او یا به موجود نه وي کو موجود وي نو ظرف لغوه ورته وي او کو موجود نه وي نو ظرف مستقر ورته وي نو دلته کې وذکر یاد کتو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال ربک کله چې فرمایي رب استا ان دا واقع د یاداش قابل ده چې دا ځان سره یاد او ساتي او دین عبرت حاصله وي قال ربک کله چې فرمایي رب استا للملائکه ملائکته ملائکته په دې کې چې کومه ته راغلي دا د تانیث نه ده بلکې دا د جنسیت ده فرشتي د الله تعالی نورانی مخلوق دی په دې کې مؤنث او مذکر نشته دي تانیث او تذکیر په دې کې نه وي انی جاعل فی الارض خلیفہ جاعل په معنا د خالق
یو جعل بسیط دی یو جعل مرکب دی جعل بسیط چې کله راشي دا په معنا د خلق راځي خالقون جعل بسیط دا یو مفعول غواړي او جعل مرکب دو مفعول غواړي نو دلته کې دا جعل بسیط دی یو مرکب غوښتي دی یو مفعول غوښتي دی نو په معنا د خالقون سره انی خالقون الله فرمایي زه پیدا کوون کې یما فی الارض پزمکه کې نه زمکه باندې خلیفتن خلیفہ نائبه قالوا اتجعل فيها نو فرمایل دی فرشتو اتجعل فيها آیت پیدا کوي په دې زمکه او مولانا حسین علی رحمه الله اغي دی قالو پس دا ظرف مستقر متعلق کړی دی چې دا ول متعلق دی او متعلق د دې دغه از دی ظرف اذ قال ربک للملائکه دا بیا ظرف مستقر مفسرین ډیر زیات خواري کړي قرآن شریف دا عبارت لګول دي مونږ ته اسانه کړي نو بس دوانه سید کو مقدر ولا رباس وذکر ولا رباس نو هغه بیا ظرف لغوي او کچرتا دی قالو دی رسو بس دغه ظرف متعلق کون دا بیا ظرف مستقر وی اتجعل فيها من يفسد فيها فرشتو کله چې فرشتو وی هغه وخت چې الله تعالی فرمایل نو فرشتو وی اتجعل فيها من يفسد فيها آیا پیدا کوي په دې ځمکه هغه څوک چې فساد بکی بزمکه ويسفك الدماء او تویوی با ویني د یو بل تویوی با ویني د یو بل دلته کې ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایلی دي چې دا اعتراضن فرشتو نه دی ویلي لکه وی بعض خلک دا خبره داسې ذکر کوي چې فرشتو اعتراض وکړي چې الله ته انسان پیدا کړي او انسان هغه خو به یو بل ویني توی او فسادونه وکوي نه بلکې فرشتو چې کله دا بیان کو نو دا د خپل پوهې د پاره دا خبره کړې و د خپل پوهې د پاره چې آیا غ انسانان بم داسې رواني او فسادونه کوي او ویني به یو بل توی لکه چې مخکې د پیریانو کړو نو یا الله هغه جنات او هغه بم د یو بل ویني تویول دي ته قیاس وي د قیاس د وجه نه فرشتو دا خبره وکړه هغه اعتراضن داسې نه وکړي اعتراض یې نو کړی او نه د انسانانو سره حسد کو حسد هم نو چې ګنې د انسانانو خوښ نو د حسد د وجنه او نه د اعتراض د وجنه دا خبره غي نو علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي ذکر د فرشتو په شان کې الله فرمایي لا يسبقونه بالقول فرشتي د الله په وینا باندې نه مخ کیږي بی اجازه تا وی د الله په خبره باندې خبره نه کوي بلکې دا وی معلومات کو او خپل پوهه حاصله ولا چې د انسانان بسنګ ونحن نسبح بحمدك ونحن او مونږه نسبح تسبیح بیانو بحمدك بحمد استاسر ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی سبحان الله وایو الحمد لله وایو لا اله الا الله والله اکبر ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دا الله تعالی تسبیح دا الله صفاتونه بیانو الله له پاکی بیانو او الله له حمد بیانو نو دا د الله صفاتی نمونه باغی باندې الله یادو اوس دغه صفاتی نمونه چې باغی کې د الله د پاره حمدونه ثابت وي او هغه صفاتی نمونه چې باغی کې د الله د پاره پاکی بیانېږي د هر قسم عیوبونه
نو الله دا باغی باندې مونږ ته یادو قال الله تو فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون تاسو خو ظاهر ته ګوره خدانه معلومات درته نشته چې دې کې ډېر لوی حکمتونه دي زما چې د انسانانو کې به پیغمبران پیدا کیږي علما به پیدا کیږي اولیاء به پیدا کیږي شهدا به پیدا کیږي عابدین او زاهدین او نیکان او مقرب خلق به پیدا کیږي متقیان او پرهیزګاران خلق او ما سره مینه کوونکي انسانان نو په دې کې به ډېر ښه انسانان پیدا کیږي باغی باندې زه پوهیږم تاسو ته داغي معلومات نشته دي وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی چې کله آدم علیہ السلام پیدا کو وی آدم علیہ السلام ته القاء کړل په ځل کې د سيزونو وعلم آدم الاسماء دا تعلیم او پوها فطرتن وا چې انسان په فطرت کې د آدم علی السلام په فطرت کې الله تعالی دا کی خودل دا څنګه چې ځان له چرته ځان له کوغله بیل تعلیم ورکنه نه القاء علم په معنا دا القاء سره دا والقى آدم القاء کړل الله تعالی آدم علی السلام ته نو پزړو کې وته خبر ورواچولې څه خبره چې دا سيزونه دي دا اس دی دا خر دی دا غوا دا او دا چیلې دا او دا ګډ دی او دغه سي لوخي شو دا جام دی دا کاسن او دا پیاله او دا کوداله دا سسکور دا او دا بلچی دا چاری دا رمبی دی وغیرہ دا سيزونه او د دې حکمتونه د دې کارونه چې په دې خلق سکی نمونه سدي کار په سکی نو دغه الله تعالی آدم علی السلام ته پزړ کې ورواچل او دغه سي روایتو کې راځي د فرشتو نمونه مرته خودل وعلم آدم الاسماء او خودل الله تعالی آدم علی السلام ته اسماء نمونه آدم د ادیم الارض نه ده ادیم الارض د زمکه دی مخته ادیم وای نو دا آدم علی السلام وجود هم د زمکه د ډیرو حصو نه راجم شوی د یو ځای نه خور راغستی شي او د بل ځای نه د بل ځای نو د ډیرو ځایونو نه خور راجم شوی وا او دا غینه د آدم علی السلام وجود مبارک تیار شوی دغه وجه د بعض انسانان تور وی بعض خړ وی بعض سپین وی نو دا خورم سره خوري خلا تور سپینا داغي مطابق د انسانانو رنگونه دا شي خوونه بعضی زمکه سخت وي بعضی نرم وي پستوي نو انسانانو کې د بعضی انسانانو طبيعتونه سخت او د بعضی نرم مزاج وي آدم اصل کې آدم او د صرف قانون مطابق کله چې حمزه ساکن نمخ کې بل حمزه راغلی وي نو دا دویم با په الف سره بدلیږي نو دا ادمنا ادم شو حمزه باندې دا کله زبر چې دا الف ته اصل نو ادم بل تحقیق په ادمه کې ادمن پکارو تنوین په نه دراغلی حال دا چې دا اسم دی وعلم آدمن الاسماء ولستل کېده خدا ذکر چې دا غیر منصرف دی او غیر منصرف باندې تنوین او کسره ناراضی یو پدې کې عالمیت دی او بل وزن فعل دی اسماء الاسباب منو صرفنا اسماء نمونه كلها طول یعنی اسماء الاشیاء د سيزون نمونه کل ثم عرضهم نبی دغه سيزونه پیش کړل علی الملائکه ملائکته الله فرمایل فرشتو ته داسې شي نه دي د دې نمونه واخله فقال انبئوني الله فرمایل خبر راکې مالا امتحان ته غسته الله سره د دې خبرو علم سره دا د دوی نه امتحان غستلو
خبر را کې مال باسماء هؤلاء بنمونو د دې شیزونو ان کنتم صادقین کتا سرشتنی قالوا فرشتو وی سبحانك لا علم لنا پاکی دتا لري الله نشته دې مونږ له علم الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا مونږ لرا کړی دی نو دا پوره معلومات او پوره علم مونږ سره نشته دې مونږ عاجز نو پوره علم دا د الله سره وی د الله علم کلی دی او د انسانانو او د مخلوقات علم دا جزئی دی ټول په ټول علم دا صرف او صرف د یو الله سره دی نو فرشتو عجز کارا کچی الله مونږ سره خودم علم نشته دی نو معلومات سره نشته انک انت العلیم الحکیم بشکت عالم حکمتون والای قال الله فرمل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورک دوی لرا باسمائهم ونمونو د دې شیزونه یا آدمو یا حرف ندا او آدمو مفرد دی په مفرد باندې چې یا حرف ندا راشي نو دا با په د زمر راځي یا آدمو او کچرته مرکب باندې یا حرف ندا داخل شي نو بیا باغه منصوب وي یا رسول الله دغه سينور انبئهم خبر ورک دوی له باسمائهم ونمونو د دې شیزونو فلما انبأهم هر کله چې خبر ورک دوی لره باسمائهم ونمونو د دې شیزونو خبر چا ورک آدم علیہ السلام امتحانو وسغیغ نمونه وتزر ضروري چې دې د دې دادا نمونه دی په دې باندې دادا کارونه خلق کوي قال الله فرمایل الم اقول لكم ايمان ويل تاسو ته اني اعلم بشک ز پوهیږم غیب السماوات والارض په پټو د اسمانونو د زمک واعلم پوهیږم ما تبدون هغه چې تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو پټ کوي نستاسو زړه کې چې کومه خبري داغي ماته معلومات شته دي او کومه چې تاسو ښکارا وکړلې داغي ماته معلومات او علم او پوهه شته دي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او یاد کا وقت کله چې ویل مونږه ملائکه ته اسجدوا سجده وکړه لآدم فترب د آدم علیہ السلام فسجدوا نو دی فرشتو سجده وکړه رست براشی فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وکړه ملائکه ټول په جمع باندې سور لسمو سپاره کې برازي نو فرشتو ته الله او فرمایل سجده وکړه پدې فرشتو کې د ابلیس موجودو په دغه ډله کې دیمو دا ابلیس الله تعالی د اور نه پیدا کړی دی دا مزامین برسو قرآن شریف کې راځي چې انسان مونږ د خور نه پیدا کړی دی او جن ابلیس دا مونږ د اور نه پیدا کړی دی او فرشتي الله د نور نه پیدا کړی دي اوس الله حکم وکړو چې سجده وکړي لآدم فترب د آدم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام ته الا ابلیس مگر ابلیس اونکړلا فرشتو کې عاجزی پراته د عاجزی د الله ډیره زیاته خوخه وي فرشتو وی چې الله دې خو به یو بلوینه دوی یو فساد وکي الله ورته وی نه په دې زخه پويګم ناغي وی سید الله بس سیدا وی منل دا خبره تسلیم کړو وی منل نو الله ورته بیا فرمایل چې سجده وکړه د آدم علی السلام په طرف یا تعظیما او یا څنګه چې مونږ د کعبه په طرف باندې سجده کوو نو دا تاسو خپل کعبه وګرځوي نو فرشتو خو سجده وکړه ابلیس اونکړه ابلیس غلط قیاسات شروع قیاس یو خو قیاس یو خراب قیاس څنګه یو د فرشتو قیاس سی ملکی قیاس او یو ابلیسی قیاس سی شیطانی قیاسونه نو د شیطانی قیاس نه به انسان ځان ساتیو د فرشتو غ قیاس باندې به عمل کوي نو یو شیطانی وسوسې وی زړه کې ورچول کیږي او یو د
فرشتو والا خبرې وی الهامات وی نو انسان کې دا دوه صفاتونه موجود ستل انسان کې دوه دي زړه ته الهام هم کېږي خو خبره مترازی او زړه ته خراب خبره مرادي قیاس غلط قیاسات چې هغه د ابلیس ته طرف نه دي نو شیطانی وسوسونه به دې ځان بچ کړي او خو خبر باندې به عمل کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَطَرَبَ آدم علیہ السلام فسجدوا سجده وکړه د فرشتو سجده د عبادت نه وګوره سجده د عبادت دا په هر دور کې الله حرام کړی دا چې دا بل صرف او صرف یو الله ته کیږي دا الله نه ما سوا بل چاته به د عبادت سجده نه کوي او سجده د تعظیم په مخ کې امتونو کې جایز و لکه سورۃ یوسف کې براش چې یوسف علی السلام ته خپل مور پلار ورونو سجده کړو نو سجده د تعظیم د انسانو داغه د اکرام او داغه د شرافت د پاره داغه د عظمت د پاره هغه ته سجده وکي نو دا مخ کې امتونو کې جایز و زمون په امت کې دغه ناجایز ده چې سجده و بيخي چاته نه کوي نه د عبادت او نه د تعظیم او دریم نمبر سجده د آدم علی السلام په طرف باندې چې هغه خپل قبله وګرځوي او دا سجده کول د اصل کې د الله حکم چې الله وی سجده وکړي نو بس کې الله حکم کړو نو ابلیس قیاسات شروع کړل د سجده نه کړ دې نه غلا او رسو براشي چې الله وتو فرمایي سجده دی ولې نه کړه نو دوی الله زړه دا اور نه پیدا کړی مو دې د خاطر نه پیدا کړی او خاطر چې ناغه کمزوري وي او پخکته زی اور کې زورور وي اور دا په برزي دا قیاسات شروع کړ او دې ته نه کتل چې دا خدای الله حکم پوره کول نو الله تعالی د خپل رحمت نه بیا شړل الله وته یوزه د دې دلته کې الله فرمای ابا انکار وکړه انکر واستكبر تکبر تکبر وکړه ځان لوی حساب یو د الله د حکم نه انکار بل تکبر ځان لوی حساب نو چاته به هم سپک نظر نه کې دی باندې الله خپکی انسان ډیر ګناهګار دی ډیر زیات خطاکار دی او بل انسان ډیر زیات نیک دی او د الله ولی دی خدا نیک انسان با ګناهګار ته سپک نظر نه کوي چې زمړه ته بیل مازه او ته پلاني او ته پلاني نه دا خبري بوته نه وکان من الکافرین وصار من الکافرین کان په معنا دا صار وګرځي د دې د کافرانو نه سوکو د ابلیس او د الله د حکم نه انکار وکړ نو بس داغه په وجه کافر شو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کلا چو فرمال رب استا ملائکو تا بیشک زو پیدا کون کیم پزمک باندی خلیفتا نائب نیابت بکوی پیو بل باندی خلافت بکوی پیو بل خلیفہ وزیر اعظم توائی خلیفہ ز پیدا کوم وزیر اعظم قالوا نو فرمایل فرشتو اتجعل فیها آیا پیدا کوي پزمکا من هغه سوق یفسد فیها چې فساد بکوي پزمکا ويسفك الدماء تویوی باوینی د یوبل ونحن نسبح بحمدك ومنغ تسبیح بیانو په حمد ستا سرا ونقدس لك باقی بیانو تا د پارا قال الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون بیشک از پوهیگم په هغه چې تاسو په نه پوهیږئ وعلم آدم الاسماء كلها او خود الله تعالی آدم علیہ السلام ته نمونه د سيزونو ټول ثم عرضهم
بیا پیش کړل دغه سيزونه علی الملائکه ملائکه تا فقال فسفرمایل الله تعالی انبئونی خبر راکې مالا باسماء هؤلاء ونمنو د دې سيزونو ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه قالوا نو عرض کو دی فرشتو سبحانك لا علم لنا پاکی دتا دا پارای اللہ نشتدی منگتا علم الا ما علمتنا مگر حقا چتا را کردی منگتا انکا انت العلیم الحکیم بیشکت عالمی حکمت والائی قالوا فرمائل اللہ تعالی یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدوی لرا باسمائهم فنمنو ددی سیزونو فلما انبأهم پدینون ورکوٹ شان میم لکل دا نون پا میم بدلیگ نون ساکن رسو کل باراشی ددی نون با میم جوڑیگی انبأهم فلما پس هر کلا انبأهم بوتنوائی انبأهم خبر ورک دوی لرام باسمائهم ونمنو دغی سیزونو قال الله فرمایل الم اقل لكم آینو ویلما تاسوتا انی اعلم بشک ز پوهیگم غیب السماوات والارض پپټو د اسمانونو د زمکی واعلم او خپوهیگم ما تبدون وما کنتم تکتمون هغه چې تاسو ښکارا کوي او هغه چې تاسو پټوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او کله چې فرمایل مونږه ملائکو ته سجدو کې لآدم فترب د آدم علیہ السلام فسجدوا فسجدوا کړه ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا انکار یو کو واستكبر او تکبر یو کو وکان من الکافرین او ګرځید شو د کافرانو نه صدق الله العظیم